الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا مخکنی جمع کی یو حدیث مبارک بانی خبر شروع پا آغا حدیث مبارک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشپگو کسانو بانی لعنت کڑیو چې پشپگو کسانو باندې د الله لعنت وریږي پای کې یو بنیادم هغه چې هغه اتارک لسنتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پریدي با تارک سنت پر خودلو والا فای بانی منگا دعا جمعی با سکڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم قول دے خبری او دا اللہ دا پیغمبرہ کم فعل دے کار دا ټوله من جانب اللہ دا صرف آئے کہ جب مبارک دا محمد رسول اللہ دا
او افعالو کې د بدن استعمال دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نورا چې کم خبره پیغمبر کوي او کما فعل او کار کوي نو دا د الله په حکم باندې ده. د الله حکم یې هغې ته هغه کار وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا د ایمان نښه ده. یو مؤمن دی یو مؤمنه ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو متبعي تابعداري په هر کار کې د پیغمبر د طریقې دا د ایمان د کامل والی نښه ده او علامه ده. یو روایت کې دا راځي چې د انسان قول بلا عمل دا نه قبلیږي. د الله پیغمبر فرمایي چې کله یو سړی قول کوي نو پای باندې به عمل هم کوي. د یو سړی قول بلا عمل د الله نبی وی دا قابل لقبول نه دی. قرآن کریم کې هم داسې سړی بد بیان کړي. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الا ایمان والا او تاسو ولی هغه خبرې کوي چې په خپل پاغي باندې عمل نه کوي. نو قول بلا عمل دا قابل د قبول نه دی. دارنګ عمل بلا نیت نه قبلیږي. دا قول د پاره د عمل د پاره نیت به ضروری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات. دا اعمال دارو مدار دا په نیتونو باندې. د انسان نیت برابري دروسی نو دا هغه عمل هم برابري. یو سړی د الله لپاره نیت کړی دا عمل رضا الهی مقصودی هغه ته هغه رسیږي. یو سړی دنیا د پاره اراده نیتو کیا بساله به دنیا درکړي په عمل باندې ته دنیا حاصل شي. او دا قول دا عمل او دا نیت بغیر د اتباع د سنت نه درې وانه قبول ندي. کوستا قولی کو زما استا عملی او کو زما استا نیت وی نه پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه شرط دی. نو زمونږه د ټولو د عمل او د مدار دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې دی چې په عمل کې د پیغمبر طریقې ګوره، فنیت کې د پیغمبر طریقې، په قول کې د عمل د پیغمبر طریقې. انا به دا درې وانه عبادتونه قبلیږي او چې کله پکې نیت د پیغمبر د طریقې نه وي او طریقه پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو نیت یو عمل یو قول کې نه، دا مردودي. دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مشکات کې حدیث دی چې یو سړی د شر او د فساد په دور کې په یو سنت باندې عمل وکي، د الله پیغمبر وایي دله الله د سلو شهیدانو اجر ورکوي. دا عمل نه دی خوستلی چې کم یو سنت باندې به عمل کې، خو په سنت طریقه باندې به عمل کې. بعد خلکو د خپل مذهب د رای د فاره پکې راپولدین ورنستلی، وجب د شر او فساد کې امین پتیزه وي او راپولدین وکړي رسلو شهیدانو. دا دروغ وای. دا غ سنت ویلې چې خلکو پریخې دي
امام نووي رحم الله د دې تفصیل کړي د دې نه هغه سنت مراد دی چې مړ دی په عالم کې څوک په عمل نه کوي او تاغه سنت د پیغمبر را ژوندې کې تعالی الله د سلو شهیدانو اجر درکړي نو په دې حدیث کې دا نه دی ویلي چې دا کم یو سنت دی نو بیا بل حدیث کې راځي چې دا سنت مړ دی خلکو مړ کړي دی ان خلک به سنت باندې عمل نه کوي او تا ویل چې راځه په عمل کوما خلکو به سنت باندې عمل پریخي دی او زما په سنت طریقه باندې عمل وکما او الله به مال د سلو شهیدانو اجر راکړي لکه ډېر داسې وي زمونږ ډېر اعمال داسې شته چې هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام طریقه مفقوده ده انده ختمه شوې ده عمل کو خو د رسول الله په طریقه نه ډېر داسې عبادتونه زمونږ شته نکاحونه زمونږ دي مړی دی خخول په حدیثو کې راځي چې کله انسان مړ شي نو رسول الله فرمایي د په تجهیز او تکفین کې تادی کوي جلتی وکیا زمونږ خلک یې ساتي په ګنټو په ورځو باندې ایښي او پلانې را روان دی او پلانې را روانه ده دا خلاف سنت دی وسما او تا په دې سنت باندې عمل وکړو چې دا رواج ختم کو یا مثلا مړی ته جاړه ده په زمانه د جاهلیت کې به وته ویر کا ځان له زنانه وی هغې به وله په کرایا باندې راوستلې نائحه به هغې ته ویله لکه څنګه به چې ډمې په کرایا راوستلې او لوبې به ویلې مړو له به دارنګې د ویر دپاره ښځې راوستلې عربو هغې له به باقاعده اجرت ورکا نو هغې به مړي ته جړه کوله او نورې ښځې به ورسره ملګرې شوې هغې به ورسره اواز برابراو لکه ټپې چې خلک کوي او په 2 اواز او په 3 اواز اوس دا د زمانې جاهلیت طریقه ده اوس دا رواج منګه ختم کو چیرې مړی ته جړه نه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه څه ده د مړی کفن دفن زر وکا جنازه زر وکا او زر قبر ته ورسوا چې کوم عمل کړی دی چې داغه بدله وته میلاو شي او د ژوندو ذمه د هغې نه فارغه شي دانګې خادیانې وي پاکی سنت طریقې ختمې شوې دي د رسول الله طریقه پای کې ختمه شوه پای باندې زمونږ رسم غالبه دی رواج کو منګه خوړو له ورشو یا پریکون له ورشو پای کې د پیغمبر طریقه نه ډېره کمه الا ماشاءالله په زره کې به یو کس چا په سنت طریقه باندې پریکون کوي یا نکاح به کوي په سنت طریقه باندې به خادي کوي کو مشران سنت ته تیاری کشران وته نه تیار کو مور او پلار تیاری خو کشر بچی نه دی تیار لور هغې طریقې ته نه ده تیاره وای خلک را پسې خاندي چې دا مړی دی وای کو واده دی هلکه ته پیغمبر ته وګوره ته د رسول الله سلم طریقې ته وګوره من خو مسلمانان یو من خو د یو دین دعوه کو چې ځان ته مسلمانان او منګه د اسلام د دین او د قانون دعوه کو د قرآن کریم دعوه کو د هغې وارثان په کادانه چې د عمل کې مراوستلی شي کنه په دې باندې عمل مش نو ګوره سنت طریقه چې کله را ژوندی کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دې سړی ته الله د سلو شهیدانو اجر ورکړي د سلو شهیدانو میات شهید راغله په حدیث کې د یو شهید څومره لوی اجر دی تعالی د سلو دا درکې په سنت طریقه یو حدیث کې راځي رسول الله فرمای انس رضی الله تعالی عنہ ته
و یا بنیا اے بچوڑیا وی کستا وس او طاقت کیگیا نو سحر او ماخام دسی تیر کا چستا پزړه کې چا تکینه نه یعنی پتا باندې سبا او پتا باندې ماخام داسې تیر شي چستا پزړه کې چاته څخفغان کینا حسد داغه نقصان نه دی نه کړي د مؤمن د اصلاح فکر دی کړي نو د الله نبی وتوي انسا بچوړیا وای دا زما سنت دی او من احب سنتي فقد احبني او څوک چې زما د سنت سره محبت کوي هغه زما سره محبت کوي ومن احبني فقد احب الله او څوک چې زما سره محبت کوي هغه د الله سره محبت کوي ومن احب الله دخل الجنه او څوک چې د الله سمینه کوي الله به جنت ته داخلي وردا سنت عمل دی چې کم از کم په منګ باندې ورځ د سي تیر شي شپره باندې تیر شي چې زمنګ پسړه کې چا سکینه نه حسد زمنګ د زړه کې چا سره نه د مؤمن تم د نقصان اراده نه کړي او دسی ماخام د باندې تیر شو شپه یا د باندې دسی ورځ تیر شو رسول الله فرمایي دا سړی جنتی دی دل الله جنت ورکړي د عمل په بدله کې داس یو صحابي مو د رسول الله مجلس لراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل وې کو څوک په ژوندینی جنتی وینیا نو دې سړی ته دی وګوري یو صحابي وای زه سره کور ته لاړم ما وې چې دا څه عمل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په باره کې پیشنګوئی ورکړه چې دا جنتی دی وای چې زه وسره لاړم وای دماغه عبادت کا کوم عبادت بچ ما کاو مثلا دغه فرض مندم کاو مام کاو د تهجد دم کاول مام کاول تلاوت دم کاو مام ما وسره دریش په وشولې وای د عربو دا قانونو چې د میلمنه به د درې ورځې پورې او د درې شپو پورې تپوس نه کاو چې ته څه راغلی چې درې مشوه به کله پوره شوله نو بیا به د مهمانه تپوس کاو چې مهمان استاد څه کار دی څه مقصد لراغلی نو وای چې کله څلورمه سحر شل او درې شپې زما پوره شوې نو دا صحابي وای ما ورته وویله چې زمان ورڅه غرض نه و خو مسله دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیدلې یو ورځ مجلس لرالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا سړی جنتی دی نو زه په تا پسې راغلی وم د کوره او ستا که مې دا شپې ورځې تېرې کړلې ما کتل چې ته څه عمل کې ما وی چې زه اقا عمل وکم ناغه صحابي ورته وایي چې یاره تا خو زه ولیدلم په دې درې شپه ورځو کې زما څه نوی عمل نه و بس دغه عمل و دا تام کا و مام کا چې لږ مخکې وای منګه لاړو په لاره باندې وای ما ته ویل چې یا عبدالله زما کې یو عمل شته وای ما ورته ویل چې ته څه عمل کوې چې زما په زړه کې څه سکینه نشته مسلمان ته مې چېرته په زړه کې کینه حسد نه دی راغلی وای ما ورته ویل چې دغه عمل ته زموږ نه جنت ته رسولی په دنیا کې ته زمنګ نه چې مخکې شوی او جبرئیل علیه السلام راغلی او رسول الله ته ستا د جنت ته زیری ورکړی دی نو ستا په زړه کې د چا سره کینه نشته نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته رسول الله فرمایل چې بچوړیا شپه دې د باندې داسې تېره شي یا دې د باندې ورځ داسې تېره شي چې په زړه کې د چا ته کینه نه او دا عمل دې را ژوندی کو دا زما سنت دی او څوک چې د زما سنت سره مینه کوي هغه ما سره مینه ده او څوک چې ما سره مینه کوي هغه د الله سره مینه ده او څوک چې د الله سره محبت کوي دخل الجنه دا سړی جنتی دی نو ګوره په سنت باندې عمل زمونږ ګوره ډېر کم دی په عباداتو کې په اهم عباداتو کې زمونږ سنت نشته عام سنت خو پرېږده ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ترمذی کی روایت تے
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل 3 کارونه سړی وکي دا جنتی دی. 3 کار سړی وکي دنیا کې دا سړی جنتی دی. د جنتی دا 3 کارونه نه خاله. ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو سړی څو خوریا حلال روزي. من اکل حلالا، چا چې حلال روزي او خوړله نو یو کار داو کې دا سړی جنتی دی. دویم رسول الله فرمایله چې وعمل فی سنتنا او عمل زما په سنت وکړو، په سنت طریقه باندې عمل کوي دا سړی. او دریم رسول الله فرمایي چې ددنه مسلمانان محفوظ دیا، ان د لاس نه د جبه نه مسلمانانو ته ضرر نشته. دا 3 کارونه سړی وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی دنیوي جنتی دی. په دنیا کې دله د جنت زیر الله ورکوي. باندې روایتو کې راځي چې کله سړی په سنت باندې عمل کوي نو وی دل الله رب العزت خپل مقام په دنیا کې د جنت خي. ان دې سړی ته الله دې زړه کې دا اچیا چې ساده کارونه د جنت والا کارونه دي. دا سړی مطمئنی په عبادت د رب باندې مطمئنی چې کله د رسول الله سره تعلق جوړي، د الله د پیغمبر په سنت باندې خفګان چې د انسان د بدن نه سنت وزي، د عمل نه سنت وزي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ساسو څه خیال ده هغه خلکو په بارک چې هغه به تکیاونو ته ډډې والی او سہولیات به خوخی، او دا خلک به ویا چې په قرآن کې څه راغلي دي دا منئ، او چې د قرآن نه ما سیوا څه دي دا مه منئ. د الله پیغمبر وایي د داسې خلکو نه به ځان ساتئ. څنګه چې الله څه حرام کړي دي داسې د الله نبی وایي ما هم ځینې شیونه حرام کړي، او څنګه چې الله څه حلال کړي دي نو رسول الله وایي ما هم حلال کړي، ځکه چې د الله د پیغمبر دا خبرې خو وحی ده، دا خو زمونږ ایمان دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم خبرې دي، کم فعل دی، کم کارونه دي، دا اوامر او نواهی د الله دي. بس الله وتوی دا وکا هغه کوي، الله وتوی دا مکه واغه نه کوي، الله وتوی دا خبره وکا هغه وکیا، دا مکه ودا نه کوي. د دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما امرتکم فخذوه، د څه چې ته حکم کوما عمل وکړئ. د الله پیغمبر وایي وما نهاکم عنه فانتهوا، او رسول الله وایي چې د څه نه دې منع کوم، وما نهیتکم عنه فانتهوا، د څه نه دې منع کوم د الله رسول وایي ته منع شه، بس زما خبره ومنه. دیو جنا قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اے د ایمان خاوندانو زما ومنئ او زما د پیغمبر ومنئ. په بشمار مقامات په بشمار آیاتونو کې الله چې په کوم ځای کې خپل حکم جاری کړی دی آلته ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره کړی. کم ځای کې الله خپل حکم کوي زما خبره ومنه، آلته وسوي وي د رسول الله خبره ومنه. کم ځای کې ویا زما تابعداري وکړئ، آلته وي د رسول الله تابعداري بم کې. او دا څه کې د الله خپل محبت او خپل رضا دا د پیغمبر په اتباع کې ایښې ده. لکه ته چې الله ته ځان محبوب کې او ته رب زما گناهونه معاف کړي او ځان الله ته نږدې شمه، الله وایي د محمد رسول الله تابعداري به کوي. اوس قرآن کې داسې نه دی ویلي چې الله وایي ما ته تاسو بغیر د پیغمبر نه رانږدې کېدلی شئ، نه، د پیغمبر د طریقې نه الله وایي ما ته نشي رانږدې کېدلی ما سیوا. جنید بغدادي رحمه الله ډېر لوی شخصیت تیر شوی. جنید بغدادي رحمه الله فرمایي وی الله ته سړی نشي نږدې کېدلی مگر په عمل بکې، او عمل الله نه قبلې بغیر د طریقې د پیغمبر نه. نو وی ګوره موږ چې الله ته نږدې کېږو په طریقې د پیغمبر به نږدې کېږو، په عمل باندې ته نشي نږدې کېدی.
او ته څومره عمل وکړي باقي طریقه د رسول الله نشته او عمل الله قبلی په طریقه د پیغمبر باندې دیو جن قرآن کریم کې الله خپل محبت د پیغمبر په محبت کې منحصر الله وی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني پیغمبر د خلکو ته وایا کو تاسو د الله سره محبت کوئ الله وته وی د پیغمبر ته چې د امت ته وایا کو تاسو د الله سره مینا کوئ او د الله سره محبت کوئ نو فتبعوني رسول الله وی زما تابعداري وکوي اوس ګوره دا سیونه ویلا چې زما سره محبت کوي یا منځونه ډېر کوي روزي ډېرې ونیسیا تلاوتونه ډېر وکي تهجد وکیا ذکر او اذکار وکي زکاتونه ډېر ورکیا حجونه وکي عمره وکیا نه الله وی چې پیغمبر د خلکو ته وایا کو تاسو زما سره محبت کوئ نو فتبعوني د محمد رسول الله تابعداري وکوي نو ثمره او نتیجه کې بلای دوه شی نه دل در کومه چې تاسو د پیغمبر تابعداري وکئ نو دوه پیدا بلای زدل تعالی درکما يحببكم الله وی یو بز تاسو سره محبت وکم د پیغمبر سمینه کوي داغي پیدا الله وی دای زب تاسو سره محبت کو دویم ويغفر او الله وی گناہونه بده معاف کوم ويغفر لكم ذنوبكم الله گناہونه بدل تر ټول معاف معلومه ده شولا چې اتباع د سنت دا کفاره د گناہونو ده ان په بعضی سنت طریقه باندې د انسان ګوره گناہونه الله معاف کوي چې د سنت اتباع کې الله بسا گناہونه مراني او الله بتا ځان تم رانیز دی کوي محبت بندر سره الله رب العزت کوي د دې د وجنا د صحابه کرامو د الله د رسول سره نهایت محبت داغي نتیجه دار وتعالى چې الله د صحابه سره محبت کاو ځکه الله په دې خوشاله دو چې زماده د پیغمبر محبت د خلکو په زړونو کې کینی امام بخاری په دې بابي خې امام مسلم رحم الله باب خې باب حب رسول الله باب په بیان د دې کې چې محبت د پیغمبر د ایمان حصہ ده د ایمان جز ده لکه یو زلا رسول الله سلام یو مجلس کې ناس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناس ته ابو بکر صدیق هم ناس عثمان غنیم ناس او علی رضی الله عنهم اجمعین دا غټ غټ صحابه کرام مجلس کې ناس رسول الله سلام دا حدیث وړاندې کو صحابه کرام چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین آغا سڑے مومن ندے چه کم سڑی تا احب الیه من والده د پلار نزا محبوب دتا نیم وولده او د بچی نزا دتا محبوب نیم او د الله نبی ویا د نفس نا د خپل ځان نا د خپل بدن نا متز محبوب نیم او د جميع الناس نا وت محبوب نیما نو د الله نبی وی لا یؤمن دا سړی مؤمن نه دی دا خبره پیغمبر مجلس کې وکړه حدیث کې راځي د مسلم او د بخاری حدیث ته ده چې دا خبره وکړه صحابه کرام سرونه ښکته کړیو نو عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو کو ویل د الله پیغمبره ویل ته مونږ ته د والدینو نگرانی مونږ ته د بیبیانو نگرانی او مونږ ته د بچونم ګرانی او د جميع الناس نه د الله رسول استاسه زمنګ محبت دی خو د خپل بدن خو د انسان تا خپل بدن ویل په ځان خو سړی ډیر خپکی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عمر ویل ایمان د لا کامل نه دی لک ساعت عمر رضی الله تعالی سرخ کته کو به تیرا پورته کو ویل الان یا رسول الله ویل الله پیغمبر وسمه صد خپل ځان نم ډیر محبت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الان اکملت الايمان ویل وست د ایمان پورا شو د وسه پورې د ایمان سو دا ناقص
چې د بدن نم د ځنې محبوبه د الله نبی وي مؤمن دعوه به نه کوي او ایمان در پکې شته خو کامل ایمان یادوي اعلی درجات لویه مرتبه دا له بني آدم رسیږي چې د محمد رسول الله سے نهایت محبت دی نو دې کې پیدې دی رونه او موږ دې کې ډېره ګستاخي کوو دی وجنا د الله د پیغمبر عمل بناو دا به جبريل تم خوخو جبريل علیہ السلام بچ رسول الله په یو عمل ولیدو اب جبريل هم خوخاو د دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ محبت د رسول الله سره د حد نه بارو د خپل ځان نه مینه د الله د پیغمبر سره را ده لکه یو روایت کې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره غار کې و چې کله دای لاړ غار ثور تلاړ او هجرت وکاو نو دا دن نه وتلو حدیث کې راځي چې دا ټول غار را پاک کو یا په صادر باندې او یا په څه کپڑا باندې خدا ټول غار هغه خو غار او پاکی سوریو نو دا ټول را جارو او رسول الله ته اعتبار کین دا ناسو نو چې کله دا غار را پاکو نو په دې غار کې سوړي وي نو دا خپل کپڑے کم چې وسره ودای چیرې کړله دا نه رینجه کې جوړې کړې او رینجه کې به راټولول او په یو سوړه کې به دا رینجه کې خوستل نو دا ټولې سوړې بند کړې په حدیث کې راځي او یو سوړه دا پاتې شول د سرینجه کې ختم شو نه پاغه سوړه کې دا خپل پخه کې خوستا د پخې دا غټه ګوته دا په دغه غار کې چې کم سوراخ په اق سوري باندې دا غټه ګوته د پخې کې خوستلا او خپې وغزولې حدیث کې راځي او رسول الله ته وی چې تعال د الله پیغمبر ته دن رانه نوځه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دن رانه نوتلو نو د الله پیغمبر ته زما په دې پتون باندې سر کې دا وته آرامو کا زبا څوکیدار شمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سړی شوی مزله پیدا کړو ګرمي مو نو پیغمبر علیہ السلام داغه په دې پتون باندې دا سر کې خسل او ابوبکر وته ناس دي په دې غار کې چرته مار دی یا لړم دی او دا ګرځي په دې سوړو ټولو باندې ټولي سوړي باندې دي او هغه یو سوړه کې دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پخا غټه ګوته پرته ده نو دا مار راځي او دې په خېله ټک ور کوي حدیث کې راځي چې دا لا په خدري کې پاکی بیزان لواقع رشا ولی الله چې دا پیریو د پیغمبر علی السلام زیارت ته دلته ناسو دی دلته ډیر انتظار کړي ډیر عمر دا ابوبکر ته پته نه و نو هغه چې کله دا د مار دا ټکه ډیر کړل او به دا مار چیچل کو سړی مچي و چې هم نشي ټینګېدل خدا نه خوځي ولی د محبت د الله د پیغمبر سره د خپل بدن نه ډیر دی د پیغمبر د اثر مبارک دا د ابوبکر صدیق په پتانه پروت دی او ابوبکر لق نه وای دا ولینا وای ما چې پیغمبر علی السلام د خوب چرته ونه وزي نو داغه د سخت دومره ډیره شول حدیث کې راځي چې د سخت نه د سترګونه اوخ کې روان شي نو د اوخ کې ساس کې د پیغمبر په مخ مبارک باندې د ابوبکر د سترګې د اوخ کې ساس کې د رسول الله په مخ مبارک ور پریوت نو رسول الله سلام د دې اوخ کې د ساس کې د وجه نه رایخ شو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وکتل نو په حدیث کې راځي وې مالک یا ابوبکر وې دا د باندې څه چل شوی داغه بدن سور شوی د سخت نه اې د الله رسول دی سوراخ کې ویل دغه سوره کې چرته زهريله شي زی وچی چلمات اچ اخبار ادر کړه کې مار ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاړې مبارکي دا راواغستل او د ابوبکر رضی الله په پخه مبارک کمزې چې چلې شوی دی هغه باندې راخلې ابوبکر رضی الله عنه ما ته پته نو چې چلې مکونه ګوره دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله سره محبت ته چې د مار ټکاو داغه چل برداشت کوي خوځي نه ولی نه خوځي چې محمد رسول الله د خوبه ونوځي چرت دومره محبت د صحابه کرامو سره د الله د پیغمبر
د دې د وجه نه د ایمان پیشنګویي الله د صحابه په دې بنیاد ورکړي چې د صحابه او د محمد رسول الله سره مینا ده الله وی د دې د ټولو سره زما مینا ده کو دا اعلی صحابي دی او کو دا ادنا صحابي دی او کو دا صحابیه ده لکه د تاریخ په واقعاتو کې راځي کړه رسول الله سلام غزال روانو زنانه ولا د څلوېښتو ورځو ماشوم رويستو او دای ولا ورکاو ول دا به وسوالي او پتاور د ډال به استعماله چې ګوره پتا باندې څوک د غشي وار ونکي پستا باندې د توري وار څوک ونکي د څلوېښتو ورځو ماشوم څوک چاله ورکي خدای د الله د پیغمبر سره محبت دی د خپل بچونه وسمینه ډیره ده د بیبيانو سره ول ډیره ده د خپل بدن مینه د الله د پیغمبر سره ډیره ده ځکه حدیث کې راځي ګوره چې حب رسول الله مینه د پیغمبر دا حصہ د ایمان ده چې د رسول الله محبت دې پزړه کې نو ایمان دې کامل نه دی قرآن هم په دې باندې دلالت کوي نورونو ګوره اتباع سنت زمونږه کمه ده منګه اتباع سنت ډیره زیاته کمه ده د پیغمبر سنت ته اسې داسې یو عمل باندې ګورو کوي مستحبه درجه نه په خوراک کې د هغې خیال ساتو نه په سکاک کې د سنت خیال ساتو نه په خادۍ کې نه په مړي کې نه په کور عام ژوند کې منګه دا خیال نه ساتو چېرې سنت طریقه څه ده د هغې د وجې نه زمونږ دا بچي دا ماشومان هم بس ستا وحشین رالویش ادب په خوارانو کې نه د مشر ادب نه پیژني د کشر نه پیژني یا د مور احترام نه پیژني د پلار نه پیژني د مشر رور نه پیژني یا د تره نه پیژني یا دا ولی اصل کې زمان کورونو کې د سنتو تذکره نشته د پیغمبر د تاریخ تذکره نشته صحابه کرام او تابعین او با خپل بچو ته د قران او د حدیثو تاریخ وا اوس موږ په موبایل وته وکنه یا ولا پکې ټیک ټاک راړو یا ولا پکې غانا راړو یا ولا پکې چرتا نور اشیاء راړو د پیغمبر په ژوند وته خبره وکړه چې ته ود کې او ستا اولاد دې بچی دي تیزان خو ته راټول کا وی ګوره زمونږ یو پیغمبر تیر شوی و هغه یو عظیمه هستی و هغه موږ ته د ټول ژوند د نمونه پیش کړی ده الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله د پیغمبر په ژوند کې تاسو له بهترینه نمونه ده تاسو د خپل اولاد د خپل بچی د خپل بیبیانی د مور او فلار د بوډاګان د ځوانان دا په دې نمونه د رسول الله راواړوي چې ما ته پراوتلو کې څه حکم دی د کورنا دننا د بیبي سره ژوند تیرول د مور سره ژوند تیرول د پلار سره ژوند تیرول د رور سره د تره سره د کشر سره د گاونډي سره په بازار کې منګه ژوند څنګه تیراو معاشره کې منګه ژوند څنګه تیراو دا به د پیغمبر طریقې ته مخې تک دی پاغي با عمل کې چې هغه باندې عمل ان شاء الله تعالی هیڅ کله پریشانی بدل نه راځي الله رب العزت دې زمونږ او تاسو اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر عمل کې نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین